مبارک سے خپل پیر محترم مولانا محمد هاشم سمنگانی رحمت الله علیه قدم په قدم به دې ازمایلو داسې به په امتحاناتو کې راوستو چې دې څومره ټینګېږي دې کار ته. مبارک فرمایل یو ځل ما ته وویل چې امامت دې پرېږده او راشه دا د دنیا پرستو خلکو کار دی چې پیسو دپاره امامتونه کوي. زما سره نږدې دې کور کې اوسېږه او زه چې لنګر ته روټۍ راوباسم سالکانو ته ته به ما سره شریک لنګر چلی. کم یو پیر صاحب خپل مرید ته ویلي چې زما لنګر ته چلاوه. د امتحان و په ده باندې ویرالم کور مې راوړو یو کور کې مې واړو مولانا صاحب ته مریدان راتلل هغوی به تحفې ورکولې زما خو مریدان نه و مرید وما پیسې مې خلاصې شوې یو 4 دوکانونه و هغلته هغې نه مې قرضونه راوړل 4 واړو را باندې قرض بند کړ. بیا مولانا صاحب ته دومره نه وایم چې یاره قرضداره شوي یم څوک پیسې نه راکوي که ستا اجازه وي همې ورته ونه ویل. په ډېر ادب مې عرض وکړه مولانا صاحب مبارک کې اجازت وي یو امامت دی زه به هلته لاړ شم امامت به وکړم. غوسه شه راته پیسه ما منع کړې نه چې دا د پیسو امامتونه به نه کړي. بیا مې عرض وکړه ما ته ما سره لنګر چلوه عرض مې وکړه صاحب قرضدار یم او دا دوکانداران قرض نه راکوي